په منډه منډه راځي وی حضرت جی آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا بس جنازہ پڑھا کے جائیے وی صرف جنازہ پہ ہوگا کو بیازین و خیر دے لاشا دی ورته یو ډېر عجیب جواب ورکوي وایي زما د زوی جنازه کول فرض کفایه دي او د ختم نبوت تحفظ کول فرض عین دي زما د بچي جنازه نور خلق دي وکړي زه درنه لاړم د تاجدارې مدینه د ختم نبوت د تحفظ دپاره بچی با قربانو خپل مال او اولاد با قربانو کو ضرورت راغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دپاره خپلت یول خو ډېره معمولي خبره ده وخت ورکول خو ډېره معمولي خبره ده خپل ځوانۍ کو شیندو په تاجدارې مدینه باندې انشاء الله العزیز کو ضرورت پېښ شو او موږ دغه علماء کرامو ته دا تسلي ورکوو علماء کرام وروڼو په علمي میدان کې په نر باندې ودرېږئ او چې په کوم ځای کې قادیانۍ دی هلته د هغې علمي تعاقب کوئ علمي محاسبه د هغې کوئ په سوشل میډیا باندې ځوانانو د دغې علماو دستو بازو جوړ شئ ستاسو ام بي ستاسو پیکیجونه ستاسو د نټ هغه پیکیجونه چې هغه د ختم نبوت د تحفظ دپاره استعمال شي قسم په رب العالمین ځواني مو قیمتي شوله قسم په رب العالمین اوقات مو قیمتي شو قسم په رب العالمین دا مالونه هم قیمتي شو چې د تاجدارې مدینه د ختم نبوت په تحفظ کې استعمال شو او علماء کرام وروڼو یو بل نه مټې مضبوطي کوي یو بل سره په کلکه باندې ملګرتیا وکړئ خپل آپس کې اتفاق او اتحاد جوړ کړئ عالمي مجلس دا د قادیانیت د تعاقب دپاره زمونږ یو علمي تحریک دی زمونږ یو علمي لښکر دی او یاد ساتئ چې کله دغه قادیانیان راځي او کله زمونږ په عدالت کې هغوی خپل موقف ثابتوي کله په پارلمنټ کې خپل موقف ثابتوي الحمدلله د دواړو جهانو د سردار مبارک غیرتي وارثان د عالمانو په شکل کې هغه ورته په عدالت کې هم مخې ته د زمرو غوندې ولاړ وي د جسټس قاضي فایز عیسی چیف جسټس آف پاکستان د قادیانیانو په حمایت کې کړې فیصله د پاکستان د علماو یو مشر د پاکستان د علماو د سر تاج حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په خپل علمیت باندې په خپل جرأت او په خپل استقامت باندې په هغه سپریم کورټ اف پاکستان کې هغې باندې واپس کړله او دا یې ورته ووي زه په خپل 2 کاله ژوند کې یو ځل هم د خپل ذات د صفایۍ دپاره سپریم کورټ ته نه یم راغلی نن د تاجدارې مدینه د ختم نبوت د تحفظ دپاره تاسو یو وخت کې پارلمنټ ته راغلي وای مرزا طاهر هم رالېږلی زموږ علماو مفتي محمود ورلېږلی و مرزا طاهر او مفتي محمود رحمت الله علیه خپل آپس کې 14 ورځې بحث کړی و پارلمنټ کې مو درنه شا کېښودلې وه نن تاسو دلته د عدالت څخه رااخیستله د هغې مفتي محمود بچي درله په سپریم کورټ کې دننه په عدالت کې درله شا ولګوله انشاء الله العزیز چې په کومه مورچه کې راځئ د دواړو جهانو د سردار مبارک دا وفادار امتیان به درته ولاړ وي مخې ته انشاء الله دې علماو سره به څنګ په څنګ ودرېږو ټول ووایه انشاء الله خپلو ځایونو باندې ودرېږئ ووایه انشاء الله چې په کوم ځای کې د ختم نبوت د تحفظ ضرورت راځي مونږ به یې کوو انشاء الله هذه فیصله ابرا